څوک چې د عرفې په ورځ باندې د الله پاک د یو نوم ذکر وکړي، الله پاک به د انسان ته درې انعامات ورکوي. یو انعام به د انسان لپاره دا وي چې الله پاک بوله په رزق کې ډیر زیات برکت واچوي. مال او دولت او کاروبار کې به الله پاک وله ډیر زیات بې حسابه کې وله. دویم دا چې الله پاک به د انسان حاجتونه پوره کړي، مشکلات به ختم کړي، خو شرط دا دی چې بغیر د غوښتو. که تاسو هم غوښتل بیا هم صحیح ده، خو د دې وظیفې پاور دا دی چې الله پاک به ګوري بنده څه حاجت دی، پوره کوي به وله، څه مشکل دی، دغه مشکل ګوره محترمو دا به وله ختموي. او درېیمه لویه فایده به دا شي چې الله پاک به د انسان ژوند کې برکت واچوي، ډیر زیات دراز عمر به وله ورکړي. نو که دا درې خبرې ستاسو خوښې شوې وي، نو هم دا وظیفه د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ چې الله پاک هغوی لم رزق ورکړي، الله پاک د هغوی ژوند هم سیوا کړي، الله پاک هغوی لم مال او دولت ورکړي، الله پاک د هغوی هم حاجتونه دا محترم پوره کړي. نو راځئ چې ځو د وظیفې طرف ته. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د عرفې د ورځې حوالې سره ده، او نن محترمو د عرفې ورځ ده. دا وظیفه تاسو ماښام، ماسخوتن او سهار پوره کولی شئ. انشاءالله الله پاک به دومره کرم په تاسو کې، دومره رحم په تاسو کې چې ستاسو ژوند کې به خوشحالۍ راځي. دغه رنګې پرسکونه بهترینه زندګي به الله پاک درکېدله. د وظیفې درې فایدې دي. یو فایده، ته به د رزق ټینشن نه کوې، بیا رزق به تا پسې ګرځي لکه څنګه چې انسان پسې مرګ ورګرځي، فرشته ورپسې ګرځي. دغه رنګې عمر به دې دراز شي. اوس الله پاک چې عمر سیوا کوي، الله پاک څوک جګړه کولی شي ترې پلان کلي عمر ولې کمې، ولې سیوا کوله، نو عمر به دې سیوایي. او درېیم نمبر لویه فایده، د هر یو انسان څه ناڅه ټینشن وي، د هر چا څه ناڅه مشکل وي، څه ناڅه پریشاني، تکلیف او مصیبت د هم هی مشکلاتو د الله پاک اسانوي. او بله دا چې څومره حل کوي، د هر چا به څه ناڅه حاجت وي، الله پاک به څه حاجت ضرور ده پوره کوي. وظیفې ترتیب او وظیفې طریقه کار انتهایی آسان دي. ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به یوه پیره درود شریف ووایئ، کوم چې د مانځه درود شریف دی، یوه پیره درود شریف نه بعد به تاسو د الله پاک دا یو نوم یا قادرو، یا قادرو ای په هر څه باندې قدرت لرونکیا. نو چې الله پاک په هر څه قدرت لري، نو ستا حاجت نشي پوره کولی، ستا مشکل نشي ختمولی، تاله رزق نشي درکولی، تاله عمر نشي درکولی، بلکې د دین هم سوا پیدا ورته میلاویږي. نو ای په هر څه باندې قدرت لرونکیا، ته یو کار کولی شي، مطلب جیک پروت دی په ټیبل باندې، دې راغستی شي، ته په دې قادر یار ته راکولی شي. الله پاک په هر څه قادر دی، نو ته هر څه کولی شي. یا قادر به 400 او اویا پیرې وایي، 470 پیرې، 470 پیرې به یا قادر وي. بیا به د هغې نه بعد یو پیر درود شریف وي، او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړه، ځکه چې دعا پکار ده. الدعا مخ عبادت، دعا د عبادت مغز دی چې سر یې پکار دی. الله پاک نه وغواړه، انشاءالله په دې ورځ به درکوي. او ځکه په دې ورځ باندې دعاګانې لازماً محترم د قبلیږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.